شیاطین ته هم جنات ویل شوي او په جناتو کې چې کوم شریر خلق دي نو هغه ته شیاطین هغه ویل کیږي. د جن معنا پوشیده، د جن معنا مخفي، او دغه جنات مکلف دي او جنات دا د انسانانو په شان څنګه چې انسانانو کې نر او ماده وي نو داسې په دې جناتو کې دننه نر او ماده وي او د جناتو په تخلیق کې غالبه ماده هغه اور دی لکه څنګه چې د انسانانو په تخلیق کې غالبه ماده هغه خوره او بیا د جناتو وجود د قرآن او حدیث د قطعي دلایلونه ثابت دي. دغه رنګ د فرشتو وجود دا د قرآن او حدیث د قطعي دلایلونه ثابت دي. د دې وجه نه علما حضرات لیکي که څوک د جناتو د وجود نه انکار کوي، څوک د ملائک د وجود نه انکار کوي نو دې په دې سره کافر کیږي.